बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स द ऑनलाइन क्लासेस पर सिलसिला की द केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 17 और लास्ट लेक्चर द फर्स्ट चैप्टर द चैप्टर नंबर फर्स्ट कम जम सर इंट्रोडक्शन हो कम जम सर सो इंट्रोडक्शन हो द हागे लास्ट टॉपिक ते सर मोल मास एंड मोल पार्टिकल कैलकुलेशन ची मोल न ब मास संग मालूम हो या बदा मास न मोल संग मालूम हो या बदा मोल न पार्टिकल संग मालूम हो या बदा पार्टिकल्स न नंबर ऑफ मोल संग मालूम हो नो da banan mga sa discuss ko mol sa to bajure mol pa previous lecture ke lecture number 16 ki mga da wile che zamsara da Avogadro kam number che 6.023 into 10 raised to the power 23 daqa kam number che dumra particles de yo substance rahe je kigi daqa ta mga so yo mol ya mga wile che kala de yo atom atomic mass या de yo molecule molecular mass या de yo formula unit formula mass da mga pa gram ke expressed ku da kita basam mga wayo mol wayo mga ida zam sar yo number name de yo specific things numbers chi da hage yo name de yo mol matlab dumra particles صحیح ده هغه تفصیل ته نزو نن خپل ټاپک ته زو به دا بدم سری سا د نیم ز تاسو ته واضح ده کیلکولیشنز به سبي کیلکولیشنز به نو مخکې زو ټول نه اول زم سره راځي مول ماس کیلکولیشنز سا مول ماس کیلکولیشن مطلب د مول نو ماس څنګه معلومو موږ به مول لا کړی وای بچ د دې کې څومره ماس موجود دی یا به ماس را کړی وای بچ په دې کې څومره مول موجود دی نو د هغې لپاره به جوړې زم سره دوه قسمه فارمولې دي اولنۍ فارموله به زم سره هغې چې کله موږ له ماس ګیونی او مول موږ څه کوو معلومو مول موږ له صحیح ریکوایرډ دي نو د هغې لپاره فارموله زم سره څه شي نمبر آف مول از اکول ټو ماس ان ګرام اپ سبسټانس divided by molar mass of the substance molecular mass या molar mass of the substance munga moles ची munga मालूमो द mass न सबै mass in gram दा बग mass in gram means कम जम सरा given दे कम च बेताला equation के दर statement के दर कड़े कम च बसा सर से given divided by molar mass divided by सा molar mass molecular mass दा बत सके मालूम है का molecule द molecule mass बस सके मालूम है सबक है मॉलिक्यूलर मास पे मालूम है मॉलिक्यूलर मास मुंगे वहीले खपल लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर्स के चे हम सर the sum of all mass atomic mass is present in a molecule چې په دې molecule کې څومره atoms موجود دي د هغو ټولو ماسونو موږ څه کوو سم کو پلس کو اډ کو دغه ته موږ څه molecular mass وایو نو څه شو mass in gram of a substance divided by molar mass of a substance دا خو هغه فارموله شو بجوړه چې کله موږ څه کوو مول معلومو او ماس زموږ سره صحیح گیونی دا ماس زموږ سره صحیح گیونی خو چې کله زموږ سره مول ګیونی او ماس نه نو د هغې لپاره بیا زموږ سره صحیح فارماس اف ا سبسټانس فرام مول زموږ سره به صحیح ماس ان ګرام اف ا سبسټانس ډیوایډ بای نمبر اف مول ملټیپلای بای مالیکولر ماس اف ا سبسټانس صحیح ده صحیح شو ګوره بجوړه سمپل طریقه ده دا چې دا د خوا سره کړی راواړوي بس چې دا د خوا راوړي دا بس شي ملټیپلیکیشن کې شي دا زموږ سره دا د خوا راوړي دا بس شي ملټیپلیکیشن کې دا په خپل ځای پاتې شي دا په خپل ځای پاتې شي یا بل موږ میتھس کې وایو ملټیپلای بوث سایډ بای مالیکولر ماس اف سبسټانس چې ملټیپلای بوث سایډ بای مالیکولر سبسټانس شي نو دې سایډ ته چې کمی نه به دې سره کټ شي او دلته به څه شي پاتې شي نو صحیح ده موږ سره فارموله څه جوړه شي ماس ان ګرام اف سبسټانس از اکول ټو نمبر اف مول ملټیپلای بای مالیکولر ماس یا مولر ماس اف دی سبسټانس اف سمپل طریقه سره موږ دا مولر ماس دی خو راوړو د دقیق اکویشن موږ راوځو بل ځنه فارموله ونه لیکله دا فارموله تاسو یاد کړئ به جوړه دین راوځي نمبر اف مول چې نمبر اف مول معلومو نو ماس ډیوایډ بای مالیکولر ماس شو نو چې کله ماس معلومو نو بیا به دا مالیکولر ماس موږ دی خوا راوړو ځکه چې دا ماس موږ له پکار دا یوازې پاتې شي دا مالیکولر ماس په دی خوا راوړو دا به څه شي ملټیپلیکیشن کې شي اوس په دې باندې یو سمپل یو اگزامپل به زه ورکړم بل یو اگزامپل به تاسو ته هوم ورک کې په ډایریز کې تاسو به هغه وکړئ لکه اوس هم سره یو اگزامپل هغه سره کالکولیټ د مولز ان 60 ګرام اف کاربن ډای اکساید سره د کاربن ډای اکساید ماس موږ راکړی سره ماس راکړی ګرام راکړی ګورئ ګرام ماس یونټ ته موږ سره راکړی 60 ګرامز دی 60 ګرامز د کاربن ډای اکساید په دې کې 100 موله موجود دي نو موږ سولوشن هم سره څه شو ماس اف کاربن ډای اکساید د ټول ناول څه ماس اف کاربن ډای اکساید هم څومره دی 60 ګرام دی صحیح ده مالیکولر ماس به معلومو مالیکولر ماس معلومو د مولر ماس اف کاربن ډای اکساید از اکول ټو 12 plus 2 multiplied by 16 12 is for carbon صحیح ده 16 is oxygen atomic mass خو سو پیری ده دو پیری ده سو پیری ده دو پیری ده نو 2 باندې سکو دغه 16 ملټیپلای شو نو زموږ سره راغی
12 plus 32 is equal to 44 gram. Molecular mass څومره راغی 44 gram راغی. صحیح ده. چلو وکړو کاربن او د اکسیجن ماسونه یو پلس کړل، خو اکسیجن 2 پیرې دی، د اکسیجن ماس یو 2 پیرې واغستو. د اکسیجن ماس یو څه واغستو 2 پیرې واغستو. نو 16 او 16 څو شو 32 او 12 is equal to 44 gram. بس زموږ سره فارموله کلیر شو، ماس ډیوایډ بای مالیکولر ماس وکنه. سو ماس ډیوایډ بای مالیکولر ماس نو کلیر شوه. بس مونږ ډایرکټ فارموله لګو. مونږ وایو د نمبر آف moles of carbon dioxide is equal to mass in gram divided by molar mass of carbon dioxide. mass in gram زموږ سره کم یو دی، ماس کم را کړی دی 60 ګرام را کړی، صحیح را کړی دی 60 ګرام. مالیکولر ماس هم راغی 44 ګرام راغی. نو زموږ سره بچوړیا دا بس راشي 60 ډیوایډ بای 44 ویلیو چې فوټ کې صحیح ده. ماس ان ګرام څه شو 60 شو، مالیکولر ماس څه شو 44 شو، از ایکول ټو زموږ سره د څه برابر راغی 1.364 مولز. د څه برابر راغی د 1.364 مولز برابر راغی. صحیح ده. یو پیر ورته بیا غوږ شي بچوړیا چې ښه درته سمپل شي. مونږ وایو مونږ را کړی څه calculate the moles in 60 gram of carbon dioxide. په کاربن ډای اکساید کې 60 ګرامز درکړي دي، وایي د دې مولز معلوم کې څومره مولز دي په 60 ګرام کې. نو موږ وایو زموږ سره به ټول ناول ګیون راشي. ګیون زموږ سره کاربن ډای اکساید ماس دی څومره را کړی 60 ګرام را کړی دی. بیا مالیکولر ماس اف کاربن ډای اکساید 12 پلس 2 ملټیپلای بای 16. مالیکولر ماس او کاربن پلس اکسیجن، اکسیجن څو پورې دی 2 ملټیپلای بای 2. نو کاربن 12 دی او اکسیجن 16 دی ملټیپلای بای 2. دا زموږ سره راغی 12 پلس 32 is equal to 44 ګرام راغی. صحیح ده. بیا سره نمبر اف مولز اف کاربن ډای اکساید is equal to mass in gram divided by molecular mass. دا زموږ سره فارموله ده. په دې فارموله کې چې کله موږ فیټینګ وکړو زموږ سره راغی 60 divided by 44 is equal to 1.364 moles. دا 60 دا کوم ځای نه راغی، دا یو دی ګیون دی ماس ان ګرام، او دا ډیوایډ بای 44. دا 44 زموږ سره دلته راغی مالیکولر ماس چې کوم موږ کالکولیټ کوو. نو دا وبچوړه ماس نه مول معلومول. اوس زه مخې ته مول پارټیکل کالکولیشنز، مول پارټیکل کالکولیشنز. اوس به موږ له څه کړی پارټیکلز را کړي او به چې دې کې څومره مولز دي، یا به مول را کړی چې په دې کې څومره پارټیکلز موجود دي. نه ټول نه اول چې موږ سره مول انونی او پارټیکلز را کړي. نو د هغې لپاره فارموله زموږ سره نمبر اف مولز از ایکول ټو نمبر اف پارټیکلز ډیوایډ بای اویګاډرو نمبر، یا ډایرکټ مونږ ولیکو 6.023 10 raised to power 23. که څوک لاندې اویګاډرو نمبر لیکي او که څوک لاندې ورته ډایرکټ لیکي چې نمبر اف پارټیکلز ډیوایډ بای 6.023 10 raised to power 23. خو که اویګاډرو نمبر څوک لیکي نو چې هغه ته ګوره دا یې چې اویګاډرو نمبر زموږ سره څه برابر دی د 6.023 10 raised to power 23 برابر دی. صحیح شو. نو دا زموږ سره د مولز د معلومولو فارموله ده چې کله نمبر اف پارټیکل زموږ سره صحیح ګیونی دا خو کانسټنټ دی، دا خو سره کانسټنټ دی، دا خو به دقه یي او دقه پارټیکلز به یي. خو دا زموږ سره نمبر اف پارټیکلز دا به موږ سره ګیونی او دې نه به موږ څه کوو مول معلومو. خو چې اوس کله زموږ سره مول ګیونی او نمبر اف پارټیکلز نه ګیونی، د هغې لپاره به چوړې بیا سمپل طریقه دا اویګاډرو به څه کوئ دې خوا راواړوئ، چې دې خوا راواړوئ په دې مولز پسې. نو دلته ډیویژن کې چې دې خوا راوړي څه به شي ملټیپلیکیشن کې شي. نو فارموله به زموږ سره څه شي نمبر اف پارټیکلز از ایکول ټو نمبر اف مولز ملټیپلای بای اویګاډرو نمبر به شي. دغه فارموله اویګاډرو نمبر دې خوا راوړوئ چې ملټیپلیکیشن کې به شي نمبر اف مولز ملټیپلای بای اویګاډرو نمبر از ایکول ټو نمبر اف پارټیکلز. نمبر اف پارټیکلز به صحیح نمبر اف مولز ملټیپلای بای اویګاډرو نمبر. ګورئ بچوړه پرخته ګورئ دا فارموله به تاسو په هغه ټایم کې اپلای کوئ چې کله پارټیکلز ګیونی مول یې نه درکړی، او دا فارموله به هله اپلای کوئ چې کله یې مول ګیونی او پارټیکلز یې درنه ریکوایر کړی. صحیح ده. ښه اوس اگزامپل ته ګورئ how many moles of hydrogens are there in 8.9 and 10 raised to power 23 atoms. دا اوس موږ له څه کړي دي پارټیکلز را کړي دي، ایټمز را کړي، نمبرز اف ایټمز را کړي دي. څومره دي 8.9 and 10 raised to power 23. وایي په دې کې زموږ سره د هایډروجن څومره موله موجود دي، څومره موله موجود دي. نو راځو سلوشن طرف ته. سلوشن کې د ټول ناول زموږ سره شو نمبر اف هایډروجن ایټمز کوم چې زموږ سره ګیون دي څومره دی 8.9 and 10 raised to power 23 دی. بیا نمبر اف هایډروجن ایټمز پر مول Na is equal to 6.023 and 10 raised to power 23. چې کوم زموږ سره اویګاډرو نمبر و په یو مول کې زموږ سره به همیشه څومره به جوړه دا به ګوره دا دې به نه کوئ چې یو مول اف هایډروجن دی نو هم به دومره پارټیکلز وي 6.023 and 10 raised to power 23 پارټیکلز به وي. که یو مول اف کاربن دی نو هم به دومره پارټیکلز وي. ایون که یو مول اف کینوان درته هم څوک وایي که نو هم به دومره کینوان وي.
دا نمبرز به د یو مول مطلب دا دی دا فکس دی چې یو مول به هغې ته ویلی کېږي چې کله دومره وي که یو مول اف H2SO4 درته څوک وایي نو هم به دومره پارټیکلز پکې را یو ځای شوي. صحیح ده. نو فارموله طرف ته ځو. فارموله طرف ته چې ځو نو موږ وایو سره نمبر آف مولز آف هایډروجن از ایکول ټو نمبر آف ایټمز. اوس ګوره بچوړه زموږ سره نمبر آف ایټمز ګیون دی وایي هاو مینی مولز. مول څه کول دي؟ کالکولیټ کول دي. نو موږ وایو مولز به څنګه کالکولیټ کیږي؟ نمبر آف ایټمز ډیوایډ بای ایویګیډرو نمبر. ایویګیډرو نمبر آف ایټمز هم سره دی 8.9 into 10 raised to power 23. ایویګیډرو سره 6.023 into 10 raised to power 23. نو زموږ سره به سره شي ګوره نمبر آف ایټمز پوټ کړي دي 8.9 لاندې پوټ کړي دي 6.023 into 10 raised to power 23. دا به زموږ سره شي بچوړه څومره 1.48. دا 10 raised to power 23 لاندې 10 raised to power 23 سره کینسل آوټ شو او 8.9 په 6.023 باندې ډیوایډ کړي نو سره راغی 1.48 مول راغی. سره راغی 1.48 مول راغی. یو پیر ورته بیا غوږ شي. صحیح ده چې ښه پې پوه شئ. څه یې راکړي بچوړه پارټیکلز راکړي دي ایټمز یې راکړي نمبر آف ایټمز یې راکړي دي. څه معلوم کوي؟ مولز معلوم کوي. څه معلوم کوي؟ مول. نو ګیون چې اول موږ لیکو نو څه دی نمبر آف کالکولیشن تاسو ته ښه پته ده که فزیکس وي که میتھس وي که کیمسټري اول موږ څه لیکو ګیون لیکو. نو څه دی نمبر آف ایټمز آف هایډروجن څو دی 8.9 دی. څومره دی 8.9 into 10 raised to power 23 دی. صحیح نه. بیا موږ په یو مول کې به څومره وي زموږ سره همیشه هغه خو کانسټنټ دی او کم کانسټنټ دی ایویګیډرو نمبرز دي زموږ سره 6.023 into 10 raised to power 23. صحیح ده. یوزینګ اکویشن چې اکویشن یوز کوو نو زموږ سره به څه راځي نمبر آف ایټمز ډیوایډ بای ایویګیډرو نمبر. صحیح دا زموږ سره فارموله ده کومه چې مونږه ووې په کوم سټیج کې ده چې کله مونږ سره مول معلومول دي او نمبر آف ایټمز ګیون دي. صحیح نه. نو زموږ سره چې فټینګ وکړو پکې ګیون ډیټا 8.9 into 10 raised to power 23 راغی د سره پر نمبر آف ایټمز دپاره او ایویګیډرو نمبر دپاره څه راغی 6.023 into 10 raised to power 23 راغی. صحیح شو. او چې کله کالکولیشن وشي 10 raised to power 23 به 10 raised to power 23 سره کینسل آوټ شي او 8.9 به په 6.023 ډیوایډ شي نو زموږ سره به څه راشي 1.48 راغی. څه راغی چې په دومره نمبر آف هایډروجن ایټمز کې زموږ سره څومره موله موجود دي 1.48 مولز موجود دي. نو بچوړه دا زموږ سره نننی لیکچر سمپل الفاظو کې صرف څلور فارمولې دي بیسیک دوه فارمولې د هر یو نه دا بله څه کړي ده راوتې ده. یوه فارموله زموږ سره نمبر آف مولز از ایکول ټو ماس ډیوایډ بای مالیکولر ماس یا مولر ماس. د هغې نه بیا موږ راویستی شو د ماس دپاره ترې راویستی شو نو موږ ماس ان ګرام از ایکول ټو نمبر آف مولز ملټیپلای بای مالیکولر ماس. بیا نمبر آف مول پارټیکل کالکولیشن دپاره هم یو بیسیک ته موږ وایو نمبر آف مولز از ایکول ټو نمبر آف ایټمز آر پارټیکلز ډیوایډ بای ایویګیډرو نمبر آر 6.023 into 10 raised to power 23. صحیح شو. او که بیا ترې نمبر آف ایټمز معلومو نو بیا به ایویګیډرو نمبر په نمبر آف مول پسې واړو نمبر آف مولز ملټیپلای بای ایویګیډرو نمبر از ایکول ټو نمبر آف ایټمز. صحیح ده. دا سمپل دا فارمولې دي دا یاد کړئ او انشاءالله لیکچر بار بار واورئ بچوړه که بیا هم تاسو پوه نه شو هوپ سو چې انشاءالله ښه سمپل دی پوه شي به پې او انشاءالله خو که بیا هم څه کوېسچن نو خپل فیډبیک ریویو اوپینین چې کمنټس وي نو هغه بالکل راکولی شئ او انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به د نوي چپټر د نوي ټاپک سره به سامنا کیږي انشاءالله هغې کې به ملاقات کیږي د هغې پورې د الله په امان.